بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین و حاضرین، د سورة العصر په عنوان د راه نجات باندې نیمه خبره موږ مخکې کړې وه. د دې څه حصه پاتې و چې هغه انشاءالله نن پوره کوو. د دې سورت موضوع او عنوان هغه راه نجات. موږ مخکې درس کې هم ویلي وو چې حقیقي کامیابی څه ته وایي، حقیقي کامرانی څه ته وایي. هغه انسانان هغه څوک دي چې هغه حقیقت کې کامیاب او کامران. یو کامیابی خو زما او ستا په نظر او فکر او سوچ او فهم مطابق ده، او یو د رب ذوالجلال د فهم او سوچ مطابق کامیابی او کامرانی. نو په دې صورت کې الله رب العالمین اول قسم کړی په زمانه باندې او تیزترین تیرودونکې زمانه باندې قسم کړی، د هغې تفصیل مونږ ذکر کړی و. مخکې بل آیات کې ویلو چې ان الانسان لفی خسر، بېشکه انسانیت دا په خسران او په تاوان کې دی. په دې یو آیات کې ګورې درې څلور پورې تاکید الله کوي. ان الانسان، ان دپاره تاکید دی. بېشکه لفی خسر، لفی لام د پاره تاکید دی. خامخا دا انسان په خسران کې دی، تاوان کې دی، ناکامۍ کې دی، نامرادۍ کې دی. تاکید سره دا خبره بار بار کی. او خسران پر عربی کې هغه تاوان ته وایي چې هغې کې مکمل انسان نقصان دی، نقصان کی. یعنی مثال کے طور پہ یو سړی سرمایه لګولی دا او په هغه سرمایه کې د هغه لږ غوندې سرمایه ډوبه شو. یعنی یو لوی کاروبار کې په کاروبار کې لږ ډېر نقصان وشو، نو دې ته خسران نشي ویلی، بلکې دا خسران به هله دې ته ویلی شي چې کله هغه څومره سرمایه لګولې، څومره کاروبار سټارټ کړی او تمام کې تمام کاروبار کې هغه تاوان وکړي، تمام کاروبار ډوب شي. یعنی یو ذمہ دار دی، فصل کرلی دی او د هغه فصل مکمل چې کوم دی تباه شو، هغه له هېڅ چې کوم دی نو فصل ونه کړی شو. دغې ته خسران ویلی شي. معنا او مقصود د دې آیت دا دی چې انسانیت مکمل په تاوان کې دی، مکمل په خسران کې دی. د دې تصور کوي داسې چې فار ایگزامپل یو کمپنی ده او هغه کمپنی رو به زوال لا په تاوان کې روان، تو ویلی شي تاسو مکمل تاوان کې، برنه ورته آرډر وشي مکمل تاسو تاوان کې، مکمل خسران کې. نو د دې تاوان او د دې خسران نه د بچ کېدو دپاره به هغو خامخا څه تدابیر خپلوي، څه لارې به خپلوي، څه داسې کارونه به کوي چې مونږ دا کمپني دا د تاوان نه بچ شو. دا څومره افراد چې پکې روزګار کوي، څومره افراد پکې ملازمین دي، د دیو رزق دا بچ، نو دوی به کوشش کوي. هغه کوشش دپاره دوی مختلف لارې اختیاروي، په ځان به تکلیف هم تېروي، په ځان مشقت هم تېروي، سټرګل به کوي، کوشش او جدوجهد به کوي، خو کمپني به د تاوان نه بچ کولو کوشش کوي. نو دغه رنګې تمام کې تمام انسانیت الله په تاوان کې دی، خو بیا څه داسې تدابیر ښیي، څه داسې کسان ښیي چې ګوره دا کس پکې د خسران او تاوان نه او د ضلالت نه او ناکامۍ نه بچ دی چې څوک دا کار کوي. کم کسان؟ الا الذین آمنوا، کم چې ایمان راوړي، کم چې ایمان راوړي دا د تاوان نه د خسران نه بچ. او ایمان په دوه قسمه دی. یو هغه ایمان دی چې مونږ اقرار کو بجو باندې راغی، یو ایمان تصدیق قلبی دی.
ایمان مفصل کی منگوائی کنه اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دا دو قسم ایمانونه دا تذکره مونږ بخپل کو. نو پدې کې دغه ایمان مراد دی چې کم قلبی ایمانی حقیقی ایمانی چې کم سړی حقیقی ایمان راوړی دی قلبی ایمان راوړی دی نو هغه سړی د ناکامۍ نه د نامرادۍ نه د الله د قهر نه د الله د غضب نه دا بچ. قانونی ایمان دلته نه دی پکار ځکه قانونی ایمان خو منافق هم راوړی. د اسلام په ابتدا کې په مدینه منوره کې څومره منافقین چې د نبی مهربان سلام په جماعت او اسلامی تحریک کې دند شو او اسلامی مسلمانانو سره اسلامی بایچاره وا مسلمانانو سره وای چې کم نه تر دې چې نکاحګانې هم کړې وي خو اصل کې دا د لستونی مارانو او قانوني طور په ځو باندې اقرار کړو چې موږ ایمان نه وړي او قلبي طور هغه مؤمنین نو زړه ته دا کلمه نه خوشي نو هوس چې د چا زړه ته کلمه نه د کوشوي دی قلبي ایمان نه دی راوړي نو دغه انسان د ایمان کامل نه دی د ایمان قابل قبول نه دی دا حقیقی ایمان نه دی دا قلبی ایمان نه دی. دغه انسان د کامیابی خبره او تذکره دلته نه کی. مونږ رسمی ایمان راوړی دی رسمی مسلمانان یو روایتي مسلمانان یو رسمی طور دا ایمان دا قابل قبول نه دی. آیب دا کلمه چې کام تعبیر لا اله الا الله محمد رسول الله د دې معنا او مقصود څه دی د مفهوم څه دی د تقاضې څه دی د دې په تقاضا پویدل معنا مفهوم باندې پویدل د دې لاندې ژوندۍ تیرول دې ته حقیقي ایمان وي چې کله ستا ایمان قلب ته کوشو زړه ته کوشو نو ستا د خپل رب سره یو لینک او یو ربط او یو تعلق جوړ شو بیا به ستا ګناه طرف ته دھیان نه کیږي معاشري اصلاح دا به هله کیږي چې کله زما او ستا ایمان دا قلبي زړه ته ایمان وشي. نو یوه خبره دا ذکر شو چې کم خلکو ایمان قلبی راوړی دی دا د الله رب العالمین د قهر او غضب او د ناکامۍ او نامرادۍ او د خسران او تاوان نه بچي. دویم خلک وعملوا الصالحات او چې عمل نیک کوي نیک عمل کوي نو د نیک عمل لپاره خو ایمان شرط دی. اول بته ایمان راوړي او ایمان بستا قلبی نو دا قلبی ایمان متا پدی باندې مجبور کوي چې ته نیک اعمال کوي نه اعمال صالحه کوي. نیک اعمال وای ستنو پدی کې درې شرایط هر هغه عمل